قیامت به دا خزا چې را پاسی نو د کور د عامو زنانو په صف کې به نه پاسی، په ورځ د قیامت به د هغه شهیدانو په صف کې پاسی چې الله تعالی شهادت په دنیا کې قبول کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من صبر علی خلق زوجته مع طاعت الله ورسوله اعطاه الله من الاجر مثل ما اعطى ایوب. نبی علیہ السلام فرمای یو چا وعده وکړو اول نه خدا نه ډیکلیر چې د ښځه به خامخا اخلاقو نه برابره وي، د خبرو نه او زموږ استاد رشتې په دې نه کېږي چې اول نه A to Z د ښځې معلومات وي. زیاتر واده وشي ښځه بد اخلاقه وي، نوره ښه ښځه وي، ژبه یې غټه وي، ژبوره وي. اوس خاوند څه وکړي؟ رسول الله علیه السلام فرمایي چې د ښځې په دې ژبورتوب باندې تا صبر وکړه او د دې ښځې سره د شریعت موافق تا ژوند تېر کړه. نبی علیہ السلام فرمایي په ورځ د قیامت چې ایوب علیہ السلام ته الله تعالی څومره اجر ورکوي دې خاوند ته به الله تعالی دومره ورکوي. د دې خاوند اجر او ثواب دومره دی لکه د ایوب علیہ السلام پیغمبر دی. ګورې ښه د ښځې په زبان درازۍ باندې، د ښځې په بد اخلاقۍ باندې، د ښځې په ژبورتوب باندې چې صبر وکړي خاوند دومره ثواب دی. او بیا بعضې داسې ښځې وي چې د هغې خاوند بد اخلاقه وي، کنځل او بد رد او یو شی او بل شی. نو ومن صبرت علی خلق زوجها چې څوک د خاوند په بدو اخلاقو باندې صبر وکړي نو بیا څه وکړي؟ اعطاها الله من الاجر مثل من قتل فی سبیل الله. په ورځ د قیامت به دا ښځه چې را پاسی نو د کور د عامو زنانو په صف کې به نه پاسی، په ورځ د قیامت به د هغه شهیدانو په صف کې پاسی چې الله تعالی شهادت په دنیا کې قبول کړی دی. نو دغه زنانو ته به دغه اجر دی چې په ورځ د قیامت به الله تعالی د شهیدانو مرتبه او مقام ورته ورکړي. ومن ظلمت زوجها وکفته ما لا یطیقه وعظته لعنتها الملائکة الرحمه وملائکة العذاب وهي فی النار. او چا چې د خپل خاوند نه بیجا مانګونه وکړه، بیجا نن راته دا جوړه راوړه، نن راته دا پیزار راوړه، ښه پوهېږي چې د دغه ګرانۍ په دور کې خاوند به مې دومره پیسې ګټي، دومره پیسې به ګټي چې هغه به ایله د خپلو بچو خېټه وساتي، زما به خېټه وساتي، ما به وساتي، د کور ضروریات به پوره کړي. که ما ته یو جوړه کپړې میلو شوي، بچو ته مې میلو شوي، دومره چې هغه زما ستر د عورت پرده پې راشي، بس دا کافي ده. خو د هغې نه علاوه بېجا مانګونه کوي، بېځایه د هغې خواهشات وي، دا شی راته راوړه او دا شی راته راوړه او دا شی راته راوړه. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې خاوند په عذاب کو کمې ښځې او په دې دنیا کې بېځایه سوالونه وکړه، بېځایه مانګونه وکړه، رسول الله علیه السلام فرمایي دې ښځه باندې د فرشتو برابره دا رحمت والا فرشتې په دې باندې لعنت وایي او د عذاب والا فرشتې په لعنت وایي. دا دواړه فرشتې په دې باندې لعنت وایي چې کومې ښځې د خپلو خاوندانو نه بېځایه څیزونه غواړي چې فلان نه راوړه فلان نه راوړه، دا اشیا غواړي. وهي فی النار. او په ورځ د قیامت باندې به دا ښځه خامخا جهنم ته ځي. چا چې کومې ښځې خاوند په عذاب کړی دی، نور په عذابول نه صرف بېځایه غوښتنې چې فلان نه وړه فلان نه وړه فلان نه وړه. ګورې دا جرم دی، دا عظیم جرم دی. د خاوند به بیا ښځه به یې دومره خیال ساتي، د بېځایه څیزونه به نه غواړي. زنانه کالیف تېروي، دردونه تېروي د خپل خاوند سره، د غریبۍ په ژوند کې، د تنګۍ په ژوند کې، د خفګان په ژوند کې، د درد او د تکلیف په ژوند کې، په هغې کې دا هغه سره بیا هم دا ژوند تیر کی، په دغه غریبۍ ژوند کې ژوند ورسره تیر کی. نو نبی علیہ السلام فرمایي په ورځ د قیامت چې کم صف کې آسیه بیبي ولاړه وي، د فرعون ښځه پاکه مسلمانه وه، بیا په فرعون د هغې په وجود باندې میخونه ټک واله او شهیده یې کړه. او دویم مریم بیبي چې کوم ځای کې ولاړه وي، د عیسی علیه السلام مور چې هغې په کم صف کې ولاړه وي، دا زنانه به په ورځ د قیامت الله تعالی د هغې په صف کې ودروي، د هغې په صف کې به ولاړې چې کوم ښځه د خاوند په غریبۍ باندې ژوند تیر کي. نو دغې کې احتیاط او خپل خاندان ته دین رسول، خپلو یو نشست جوړ کړي، یو نشست ماسخوتن کې یو نشست جوړ کړي په دې باندې چې په هغه نشست کې زنانه او نارینه ټول ناست وي، هغې ټول ناست وي، بچیم ناست وي، ښځې ناستې وي، لونه هم ناستې وي، دا ټول یو ماحول ناست وي. په هغې کې یو محفل د ذکر مقرر کړي، چې ټول درود شریف وایي او به داسې یو محفل برابر کړي. په هغې کې د درود شریف یو 2-3 منټه زیات نه،
دو درې منټه محفل دا اثر لري دا محافل جوړول یا هغې ته یو مسله د اولیاء الله بیانول یا یو مسله د منځ بیانول یا یو مسله د دین بیانول په خپلو کورونو کې داسې نشستونه جوړ کړئ هره شپه که نه په هره دویمه شپه نو انشاءالله په ورځ د قیامت باندې به زموږ او ستاسې غاړه ازاده وي